راغلو نو محبوب سره ناستو د عیسی علی السلام بارک خبره شوه نو هغې وی چې مونږ هم په دین اسلام باندې یو نو الله رب العزت دا آیاتونه راولېږل اتیاو پورې تقریبا او دا هغې ته وورول او هغې له په د خپلو خبرو جوابونه ورکړو نو اول آیات کې الله رب العزت داسې ټکي راوړو چې ټوله دنیا د هغې د مقابلې نه عاجزه ده او دا ټکي د مختلفو صورتونو تقریبا یو کم 10 صورتونو په اول کې داسې مختلف ټکي ذکر کړي نو فرمای الف لام میم الله پاک پوهیږي په معنا د دې ټکو باندې د دې مطلب مقصد مراد هغه الله پاک ته معلوم دی بعض علما تعبیر کوي د خپل شوق ذوق ناغي داسې وایي ګوره دا مونږه تاسو وورو وی الف نه مراد الله لام نه مراد جبرئیل علیہ السلام میم نه مراد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نو څه مطلب الله پاک دا قرآن مجید را لېږلی دی په واسطه د جبرائیل علیہ السلام په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او بعضی داسې وی الف معنی اول لام معنی لازم میم معنی مومن یعنی اول لازم دی لستد دی قرآن پا مومن باندے اسو پی دا اسم من اسماء اللہ دے دا اللہ پاک نوم دے سوکوی اسم من اسماء القرآن دے دا قرآن دا نمونو نیو نوم دے او سوکوی اسم من اسماء السورہ دا دی سورت لکه څنګه چې آل عمران نوم دی نوی دا سے دیم نوم دی او ګور حدیث شریف کې د سورت بقره او د دې سورت آل عمران په فضایلو کې راځي محبوب اول عام خبره کی اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه دا قرآن ډېر وایي دا قرآن ډېر وایي ځکه دا قیامت کې به دا قرآن ستاسو د پاره شفارس کی الله رب العزت داسې وکړي چې دا قرآن مجید زمونږ د پاره شفارس ذریعہ جوړ شي خدا بالی چې تا سره دلته دوستی کړي کنه او چلته نه غواته کېږي دی به تا پیژنم نه ته پکې لاس وکړي دا خو چې دا دلته راغستی کتلې دی وتا پاڼې دی اړولي ټکي دی برابر کړي معنی دی برابر کړي سامل دی پکړي نو بیا دوست پیژني په سخته کې او داسې که تراخ لینا وای نه اپا دې تمه چې زما به شفارس کی نو چې پیژنګلو دي نو خور شفارس په در لو کی وی اقرأوا القرآن د شفارس ته پاراول لستلی لولې به نو شفارس په در لکی نو چې ته وته اوسګار نه نو خور شفارس پو کی نو بیا وای چې خاص کر دا سورت بقره او سورت آل عمران دا کم سورت چې شروع کو پاغه سخت ګرم روس کې با د خپل لستون کې د پاسا چترې شوی وریس شوی پتا بدی سوري کړي دا وګوره ادیب پړکیږي چمک پوي سوره خوان بکې چې چا سورته بقره او سورته ال عمران لستی ادا ګوره مونږه تاسو ورو کنه وی حضرت عمر ته دومره وخت کې سورته بقره لستی او په کلونو کې وی لستی نه ته خو سګرانه نه وا هغه تا اورل چې یو آیات کم یو رکعت کم لستې شو خدا چې ټیم به پیغستو نغیب لګ وی ځان به په پویو عمل کې به راوستو نو ځکه ټیم به په لګیدو د دې وجه بعض علما کرام هغه په دې خپه کېدل چې چا بوته استاد ما دومره ختمونه وکړو استاد ما دومره ختمونه وکړو نه ډېر خپه شو وته وی ختمونه مکوا یو ټکی وای خو عمل پې کوا یو آیات وای خو عمل پې کوا آیات باندې د عمل نشته بل آیات تزي نه دا خوندوره خبره نه ده خوندا کی چې سوي نو پاغي باندې عمل کوا لنډه دا چاول کې دعوه ذکر کړي
الله لا اله الا هو الله پاک چې دې نشته دې بل مددگار نشته دې لایق د عبادت مگر دغه یو الله دې عیسی علیہ السلام د عبادت لایق نه دی مور بی بی د عبادت لایق نه دا ولی وی ګورا الحی زکا الله پاک د عبادت لایق ته د نظر نیاز لایق ته د رکوع د سجدې لایق ته د جړاو د فریاد لایق ته چې الحی دا الله پاک ہمیشہ ہمیشہ ژوند دے نا عیسایانو ته وی الستم تعلمون آیا تاسو پدې باندې ولن پويږئ چې ان الله حي لا يموت چې بشک الله رب العزت داس خپل ذات ته چې مرګ په بالکل ناراضي او عیسی علیہ السلام ابانده خو به مرګ راځي هغه وی ټیکتا القیوم الله پاک انتظام کوونکې سنبالونکې د ټول مخلوقات دې دا څومره مخلوقات چې دي که په نظر راځي او که نه راځي د دې ټولو سنبالونکې دا نظام چلونکې القیوم دا صرف او صرف یو الله رب العزت ته پدې نظام چلولو کې الله رب العزت چاله پټي اختیار نه دی ورکړي د دې وجه دا قیوم او الحی دا وی د الله پاک هغه خپل نمونه دي اسم اعظم ورتوای چې دا سوکوای یا حی یا قیوم الله پاک ډیر خوشاله شي ځکه دا د الله خپل نمونه دي عاصم چې ته چاته عام انسان ته چې ته خپل نوم والی ناستانه خوشاله شي الله رب العزت دا خپل نمونه دي الحی القیوم څومره مخلوق چې دی کل من علیها فان دا الله نه علاوه څومره چې څومره سدي که انبیا دي که اولیاء دي که فرشتي دي که پیریان دي که انسانان دي ټول باندې مرګ راځي کل نفس ذائقة الموت او الله رب العزت الحی څنګه چې موږ د جمعې خطبه کې وایو کنه چې ازلی ابدی سرمدی لا اول له ولا آخر له دا څومره خپل درنې مضبوط خبرې دي خو زمون کمزوري دای چې مونږ خپلم او بچو ته سنا انګلیش خیو خدا عربی نام ډیر لري ساتلې دي حالانکه زمون ټول دین په عربی کې پروت دی نبی رسول الله عربي قرآن عربي او د جنتیانو جبم عربي دا نزال ته خو الله پاک ټومیټک درولي او کتاس د کړي او کنه خودل ته کم از کم دا قرآن چې په سړیو پیژني یا د جمعې دا خطبه شي د اخترونو خطبه شي د نکاح خطبه شي د دې وجه خو نقصان دی چې د نکاح خطبه ویل کیږي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے مومنانو د خدای او یریږي خپل وس کوا نو دی خواوی د خدای او یریږي ا دې خوا پکې موږ داسې کارونه وکړو چې الله پاک خپکو نو حدیث شریف کې وایي چې په دې نمونه باندې څوک د الله نه سوال کوي الله پاک ورلا سوالونه قبلي دعاګانې ولا قبلي نو عیسایانو ته وی چې عیسی علی السلام داسې دی ناغي وینا اوس الله رب العزت ترغیب ورکي چې ګوره دا قران مجید چې دی دا مار علی گله دی ښا دا نبی علیہ السلام د ځان نه کور نه دی جوړ کړی نزل را لګل دی الله پاک علیکا پتا باندې را لګل دی الکتاب کامل کتاب دا کتاب د قران په نومونو کې یو نوم دی لکه څنګه چې د قران نوم دی نو دا سي الکتابم د قران یو خپل سپیشل نوم دی او دا ډیر نمونه دلالت په عظمت د دې کتاب کې
لکه یو سړی کنه ته دا حافظ صاحب دی، دا قاری صاحب دی، دا مولی صاحب دی، دا مفتی صاحب دی، دا قاضی صاحب دی، دا حاجی صاحب دی. اوس سړی خو یو دی، خو ستا مقصد دا دی چې دا عام کس نه دی، دله الله سره ډېرې خوبۍ ورکړي دي. نو داسې دا قرآن یو کتاب دی، خو د ده نومونه الله پاک بیل بیل جدا جدا ښکلې ښکلې اغوستي دي، ځکه دا د ښکلې ذات ښکلې کتاب دی. او دویم بالحق، دا گپ شپ نه دی. الله وی داسې عامې کیسې نه دي ستاسو، حق دا ده کې چې څه دي دا داسې دي لکه دا ماښام چې شپته. اوس 12 بجې دروازې یو سړی وي چې زه ماښام او شپه نه منم لګیا دی یو زر تسبیح دا واړولې د نه منم وظیفې پخه کړه. اوس دا ټیم به ورته ته وایې چې کاکا کتی منی او که نه منی تیاره راخوره شوه. الله وی حق دی، حق دا ده کې چې څه دي که نه، که ستا کوپړی کې راځي او که نه راځي، که منی که نه منی، که تیاری کې او که نه کې، دا حق او سچ دی. او بل مطلب دا دی بالحق را لېږلی دی الله پاک قرآن د حق د ښکاره کولو دپاره. حق دار چې الله لا اله الا هو، چې د خلکو دا عقیده جوړه شي چې خلک حاجت روا، مشکل کشا، مددگار، باران ورونکې، د ځمکې نه فصلونه زرغونونکې، اولاد ورکوونکې، صحت ورکوونکې، عزت ورکوونکې، مال ورکوونکې، الله لا اله الا هو. دا الله را دې دپاره را لېږلی. عیسی علیہ السلام چاله عزت نشي ورکولی، مور بیبیې چاله عزت نشي ورکولی. او بل صفت کوي مصدقا، داسې کتاب دی چې دې تا ته دا نه وي چې ګنې مخکني ټول ګپ شپ و غلط و، نه هغه مخکني چې و په هغې کې هم دا خبره وه چې الله لا اله الا هو. او دې قرآن کې هم دا خبره ده چې الله لا اله الا هو. ټول یو شان خبره ده. مصدقا دا قرآن کریم تصدیق کون کے دے، تائید کون کے دے، لما دا اغسا بین یدے چه کم مخ کے ددنو. او اغاتے اسو خاص ذکر کئی چه یو تورات شریف تے چه اللہ پاک پا موسیٰ علیہ السلام نازل کرو. وانزل التورات را لے گلے واللہ پاک تورات شریف، والانجیل او انجیل شریف. او هغه انجیل شریف کې او هغه تورات شریف کې چې کوم د قرآن نه مخکې راغلي وو چې اوس منسوخ شوي دي، هغه هم په خپله زمانه کې د ټولو خلکو دپاره، ځکه دا لا اله الا الله د ټولې دنیا دپاره ده. نو پای کې هم دا هدایت من قبلو پخار دې قرآن نه هدایت پکې د پاره د خلکو په خپل ټیم کې. تورات کې هدایت، انجیل شریف کې هدایت، او د دین علاوه چې څومره نور صحیفې واړه غټ کتابونو. وانزل الفرقان را لېږلی والله فرقان. فرقان نه مراد معجزې، صحیفې، نور کتابونه. ان الذين كفروا ير ورکی چې څوک اوس د الله کتاب نه مني، خاص کر د الله یووالی نه مني، نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر نه مني، انکار کوي، بلکې عیسی علیہ السلام ته د خدای زوی وي، عیسی علیہ السلام ته دریم د دریو نه وي، نو الله وی دا کافر دي او دی له سخت عذاب ملاویږي. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی بآیات الله پایاتونو د الله باندې، د الله پایاتونو کفر داده چې د سره منی نه. لکه کافرانو تو ګوره، عیسایان قرآن نه مني، یهودیان قرآن نه مني، سیکان قرآن نه مني، هندوان قرآن نه مني، بلکې یهودیان خپل تورات شریف هم نه مني.
تورات کې وته الله پاک د لا اله الا الله سبق ورکړو او دی عزیر علیہ السلام ته د الله زوی وې. انجیل کې وته الله پاک د لا اله الا الله سبق ورکړو او دی عیسی علیہ السلام ته سناب گاړو وې. نو لهم نوم نالی ارسوک چی د هر ځای لهم د دې د پارا عذاب شدید عذاب ډیر سخت. نو ته ګوره کنه د الله کتاب ته توی را لوړه غونته توی پیلی کړي دا شرط وی چې د خلکو له ډیر سخت عذاب دی. نو دا خو سپر پاور ځان ته وایي اسپه کې خپل علما ځان ته وایي. الله رب العزت وی دا اسی خبر نه دی او الله پاک عزت ذات ته سو بی عزتی کوي شرک کوي. پاک زور اور دے ذو انتقام خاوند بدلے اغستو دے باسی کہ لا الہ الا اللہ سنگ کی وئی عالم بكل شيء ہر چا نو انا مریم بی بی لا يخفى چې التتاسو سوال کړ رہے استاد نبی یعلم ما فی عد وفینا نبی من کې دا محبوبته بچي دا مخ کی رستو کاړې وایا ځکه د سبا الله پاک خبر دی. الله پاک کوئی چې ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا دا سموه چې سبب دا کار کوما الله دا سبا کوما. دا څوک چې تا ته وای چې تاسو کره به جنگ جوړیږي یا را روانه هفته کې بس تا سرخوږي سیوا کیږي ستا شوګر به سیوا کیږي او آلات مالات نشتا یو خو ته ایکسرے وکې یا ته ټیسټونو کې اخو جدا خبره ده اخو صحیح ده خو چې نه ټیسټ یې کړی نه ایکسرې شته او ته ول لاړې او بد دغه شان پتوک درته وي چې را روانه هفته کې به په تاسو چړک را غورځېږي. دا اوس ډېر بکواس کی د دې وجې وایي چې داسې خلکو له به بالکل نه ځي که تش لاړې والا نو څلوېښت ورځې د مونځ نه قبلېږي او که هغه درته ووایي چې داسې به کېږي او تا ورته وایي چې بالکل صحیح دي ووایي نو نعوذ بالله ډېر لوی نقصان دی وکړو. د دې وجې دا ډېرې کراو پخې خبرې دي چې مونږ او تاسو په دې خبرو باندې یقین وکړو چې غیب دان لکه دا سوره د افسوس خبره د آخر کې دا خبره واورئ ستانه څه شي رک شو نو ته چې په یو کس دعوه کې په ګاونډي په تربور نو په ګواهانو به کې تا سره څه ثبوت دی چې ګاونډي ستانه موبایل پټ کړی دی نو دوه ګواهان به پیش کړي هغې ګواهي وکړه د هغې به م انکوایري او تفتیش وشي نو که هغه صحیح خو صحیح ده خو که چېرې تا سره ګواهان نشته او ستا تربور ته ورته قسم وخوره قسم خوري نو بس دا تسلی ستا ډېره ده. اوس نعوذ بالله ته ورپسې سپي راولې اوس دا چېرته شته اوس سپي ته څه پته ده موبایل هغه څه پېژني بیا غل هغه څه پېژني بیا موبایل پسې هغه څنګه هلته ځي دا دی خپل څه کوډ وړي هغې ورته خولي دي سپي ته او چې هغه ټکې ورته که ته وې او که زه ورته ویم چې اکه ټکې ورته دې کوم وي د تیزېدو دپاره زما ستا په ویلو به هم تیزېږي دا سپي او ته ورته غوږ کېږده چې دې ورته کم ټکي وایي او په هغه ټکي سپي چوکېږي کیني نو ته ته هغه ټکې زده که ته ورته ووایه که دی به دې هم چوکېږي دا داسې نه ده. خو زمونږ او ستاسو د پیسو ته چل والي نعوذ بالله پیسې خو یو طرف ته که مسلمانانو غرورولي اتفاق اتحاد تس نس کی دا څومره واقعات د دې خلاف وشو سپي یو د پنسي نه نیولي او بیا کمپیوټر بل ځای کې راوخته نو دا سوره د افسوس خبره ده. دا ولې د آیات کریمه چې کوم مقصد دی چې الله مونږ ته وی دا زما صفت دی چې په پټو سیزونو باندې اکه اسمان کې او که ځمکه کې که هر ځای الله وی ما ته په سکرین دی دا د غیب علم دا د الله نه علاوه هیچا ته نو محبوب ته دا پته نه لګېږي چې سجده کې لاس کم ځای ږدي نو په لړم باندې لاس ایښی نو لړم ورکړی دا وګوره
چې نبی علیہ السلام باندې شپږ میاشتې چا څه کړي دي خوب کې فرشتي راځي دا ولې څه چل شوی دی په د جادو شوی دی چا کړی دی لبید کړی دی پسې کړی دی د دې په وخت مبارک محبوب شتا پلار شتا ابوبکر رضی الله عنه لوی لوی صحابه شتا نبی علیہ السلام دا نوی چې راشه دا نوک پور پسې نو ور پسې کوزه ګرځي دا څنګه ازه بس امیل نشته نو چې کله اسورلی پاسولا نو د سورلې د لاندې امیل پروت وګوره امام الانبیاء ته پته نه لګي چې امیل څه شو اباظ خلک داسې خطرناک دعوی کوي ځانم خرابوي انور مسلمانانو لم عقیده خرابوي الله دې زموږ استاد حفاظت دې بیا ته ګور بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله پاک چا مهربان دی او خاص مهربان دی الف لام میم الله پاک پویږي پمانا د دې ټکو باندې الله پاک چې دی نشته دی بل مددگار سوا د الله پاک نه الله پاک همیشه ژوند دی الله پاک سنبالون کې د ټولو خلقو دی را لېږل دی الله پاک پتا باندې کتاب په حق سره تصدیق کوونکې دی دا غسو چې مخکې رد نه دي را لېږلی دی الله پاک تورات شریف او انجیل شریف د قرآن نه مخکې هدایت د پاره د خلکو او را لېږلی دی الله پاک فرقان بېشکه کسان چې کافران دي د آیاتونو د الله نه انکار کوي دې دپاره عذاب سخت دی الله پاک زورور دی خاوند د بدلې اغوستو دی بېشکه الله نه پټېږي څه شی په ځمکه کې او نه په اسمان کې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين